زه موږ درون ملما سید ظاهر علي شاه صاحب ورسره راغلي ملمانه او د پیپل بزنس فورم اکل خان عبدالولي صاحب نور ملګري بلال هاشمي صاحب ټول مرګرو ډېر هر کلام ورته شکریا یې مدا کومه چې دوی پیپل بزنس فورم والا هر کال غریبانو دغه شانتي مرسته کوي. یقینا زمونږ اسلامي معاشره کې د زکات او صدقې ډېر غټ اهمیت دی او چې زکات او صدقه په کومه معاشره کې په هغه معاشره کې سټیبیلیټي راځي او چې کم غریبي هغې مرسته وشي او خپل ضرورت یې پوره شي. زکات چې کوم دی د اسلام کوم بنیادی 15 اجزا دي هغې کې یو بنیادی جز دی او زه د پیپل بزنس فورم بیا هم زیاده شکریا ادا کوم چې الله دوی ته همت ورکړي او دغه شانتي هر کال دا خپل پروګرام جاري او ساري ساتي. او مبارک به بهترینه میاشت ده. لوی فقها علماء کرام فرمایي چې د دې دوه مقصد دي رمضان مبارک. یو د قرآن پاک تلاوت ډېر پکار دی، یو خیر ښېګړه ډېره پکار ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په رمضان مبارک ډېر زیات صدقې کولې، نو غریبانان دي خلک دي اجر په ډبل باندې ملاويږي. نو رمضان مبارک کې د الله رسول یو لوی حدیث بیان کړی تفصیلی دی چې هغه موږ تاسو نو تاسو په اورېدلې مې نو موږ د رمضان اهمیت معلوم شي. الله رسول فرمایي دا د غمخوارۍ میاشت ده، دا د خیر ښېګړې میاشت ده، په دې کې نوافل په فرض بدلېږي، فرض دې په اویا باندې بدلېږي. عن سلمان رضی الله تعالی عنه قال خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فی آخر یوم من شعبان. سلمان رضی الله عنه فرمایي د الله رسول په آخري شعبان باندې موږ ته وعظ او نصیحت وفرمایله. وی فرمایل یا ایها الناس قد اتولکم خپل مشر ایکس منسټر زموږ سید ظاهر علي شاه صاحب چې کوم په هغه جسد باندې زموږ مشهور دی او دا زموږ یو چشم چراغ دی د دې پېښور د دې غریبو دا همدرد دی او یقینا چې صدر صاحب خبرې وکړي ته ډېر داسې کسان بردیان کړي دي، داسې کسان ته نوکریان ورکړي دي چې دته اوسه پورې ټول دواګانې کوي. زه خپل مشر ته خطاب ورکولو هغه ورکوم سید ظاهر علي شاه صاحب چې هغې راشي تاسو سره څو خبرې وکړي. اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. رابی صاحب د هوټل سټیشن صدر صاحب او سټیج باندې ناست مرونو ما مخه د خدای بندګانو سره ټول اول زه د دې دا کوم مشران چې د ماسټر پاکي ناست دي مشکور یم او دای چې نن کوم کار کړی دی نو دا پکار دی چې هر صاحب حیثیت هر یو سړی چې صاحب حیثیت دی هغه کار وکړي. مونږ مذهب مونږ ته دا ښیي، مونږ دین مونږ ته دا ښیي چې یو سړی چې دی د ښي لاس به ګس لاس باندې چې همسایه خیال وساتي که دغه مونږ کې دا جذبه راله نو زه امید ساتم چې دی په مسلمانانو کې یو سړی به غریب پاتې نه شي. خو بدقسمتۍ سره مونږ بس ځانه پوره کړی چې مسلمان کور کې پیدا شوي په دغه مونږ یو پوره کړی دی. کدی مونږ کې مسلماني والا یو خبره په مونږ کې نشته. کله چې دسمبر کې د عیسایانو کرسمس راشي نو بهر ملکونو کې نو هر یو شی چې دی د سلو یو 100 روپۍ سیس چې دی هغې قیمت یې 50 روپۍ. Bluetooth mode. الرحمن الرحیم. زه خو ټولو اول ترابي صاحب ته دا یو کم کاوش چې دی کړی دی د تخراج تحسین پیش کوم او زه په دې په وساسه او تاسو وساسه باندې هر یو هغه سړی چې صاحب حیثیت دی هغې ته دا پیغام ورکوم چې دوی پشان خلک او خیال کې خلکو سره پیسې شته د صوبه کې خلکو سره پیسې شته خو زړه نشته ورسره بس دړه دی وکي او دی خلکو لا د خپل مال کې هغه کې حصہ دار وکي هغه ورله جوړ کی نو ان شاء الله یو د کاغی دا سوچ رال دی او د عقل ورته رالو نو یو ورځ به داسې راځي چې پاکستان کې یو سړی بغریب پاتې دی وکړه چې مونږ ته مشرانو چې کله ما نکاح اکرز د نو ما پلار ته به یو وصیت به کړی هر څه چې به کړی ما ته خو یاد نه دی ما ځکه چې مونږ کله مونږ سیدانو کې یو دا چې کله هغه چې آخري وخت راشي نو هغه یو وصیت کوي او وصیت کې یو خبره ضروری چې تاسو درته څوک راشي تاسو دروازې ته راشي چې خالی لاړ نشي بینوا پرې نه دی
د لپاره ما دا خبر خپل ذات په حواله سره مې وکړو سیدانو په نن حواله سره مې سیدا د مخکې مویل بیا وایم چې مونږه مذهب دا وایي چې یو همسایا چې دا د خې لاس باندې بل ګس لاس باندې چې هغه خیال اوساتي دا مونږ وکاو د معاشره کې دا شی رااله نو داسې به یو سړی نه اوږې پاتې کېږي نه به تکې پاتې کېږي هر یو سړی به خپله او دغه دا ما پیغام دی چې بھائی چې تاسو کله چې خپل کور کې ناست دی تاسو رفتار مخې ته شپږ سیزونه پرته نو تاسو د هغه خلکو هم سوچ وکړئ چې چا سره د کېدی شي د سکول اوبه هم نه چې هغه سوچ تاسو ذهن کې رااله هغه تاسو هغې باندې عمل پیرا شوې نو انشاءالله دا قوم به او دا خاص کر د مسلمانان به بیا په ترقي کوي او نن چې مونږه کم حالات سره دوچارې په دنیا کې نو دا به انشاءالله ختمېږي او د دنیا کې د اسلام غلبه به راځي انشاءالله. الرحمن الرحیم. غاجي صاحب دې چې الله کوم عزت ورکړي تسلسل روان دي مونږ بل ځکه وو نو مونږ د دوی ستاینه کوله ځکه چې د خار ته وړه لړکانه ویل اوري دوی بدانه خدمت کړو چې خلکو ویل چې دا پیپل پارټي یو ګړ دی نو غاجي صاحب خدمت خو چې چا نه پټ نه دي او دا نن پروګرام کې مونږ چې مهمان خوشي دي د وجه جوړ کو چې دوی هم دا جذبه ده دا بنظیر انکم سپورټ پروګرام چې دا یو جذبه ده که خلک ګورنمنت کې اقتدار کې خواږي کې دا سوچ نه نو دیو چې د الحمدلله بین الاقوامی سطح باندې روبینا خلیل صاحب چې د کردار ادا کو او د کې بهتري راوسته نو هغه جی صاحب نه ان شاء الله منګه ذکرم کو د دوی چې د لکه د موږ جذبه نه وي دا دوی په خوانه تسلسل روان دي دوی مخبره پروګرام ضرورت هم نه ولکه چې خیر ګډه سړی کې څه د کده الله رسول فرمایي نو یو لاس نه بل خبر هم نشي خو زکات یا اویرنس پیدا کول د پاره یا چې موږ ته یو سړی تعاون وکي نو هغه به څه چې داخله پیسې خو موږ جيب کې ونه چې الله مر کړی نو د لپاره دا پروګرام یې نکادم کو دا پروګرام زموږ په غاجي خسته شو او ان شاء الله بیا به امراولو دا دوی حلقه ده او موږ به د سمالي جاني سپورټر رنګ ولا الحمدلله زموږ هر کال دلته زموږ د خپل تاجرانو زموږ د پیپل بزنس فورم دا یو جذبه ده چې موږ خپل مرګريو او د خپل وس مطابق موږ دا پیکیج کوو هر کال موږ مطلب کله د راشن پیکیج کوو د پیر موږ د ایدي پروګرام کوو چې دا جذبه ده چې موږ سره په دکانونو کې شاګردان دي ډېر بے وسري دي دا غي د پاره موږ چې هغه چیرته مایوس نشي چیرته مطلب هغه خپل شي نو د لپاره موږ دا پروګرام کو خپل مرګري نو دا ز پکاره چې نور تاجر تنظیمونو تم پکار دي دا سه سیبسیت خلکو تم پکار دي چې هغه خپل آسپاس کې ور سره کسان شته دي چې هغه د عید پیکیج ورکی هغه د لپاره مطلب نور څه تعاون ور سره کی پرسل کی او دا موږ د اویرنس د لپاره کو چې د کې بعضی کسان وي کنه چې دا شو منه دا موږ اویرنس د لپاره کو چې زموږ څومره مطلب مسلمانانو دي چې هغه کې جذبه راوچته شي او بل زموږ بازارونه دي چې د کې ډیر داسې کسان شته چې چا سبا د اختر نه چپل وی نه بکپلی نو دا موږ مطلب یو کیش مطلب موږ دا پروګرام کو او ان شاء الله تعالی دا جذبه زموږ برقرار وي الحمدلله به هر سیبسیت خلکو ته دا وینا کوم چې تاسو چې څومره پروګرامونه کوي لکه مطلب دا یو جذبه ده تاسو که خپل نشو کولای نو داسې تاجر تنظیمونه شته دي هغه سره کوي هغه به تاسو په لاس باندې ورکړي د کې موږ ډیر کسان خپل مرګي راغوښتي هغه په لاس موږ ورکړي او بل داري په کار چې الله پاک دوی له مال دولت ورکړي دي او دا د زکات او د صدقات خیرات د داسې اوسې دي چې دا د صفائی کوي د دولت جی نو د لپاره پکاره چې د آسپاس کې څومره خار غریبانان وي چې هغه د لپاره نقدي ورکی چا تراشن ورکی دا ځکه سانچ لري چې هغه راشن هغه د نقد ضرورت وي دا چې د نقد د راشن ضرورت نو سیبسیت خلکو ته زما دا درخواست دي چې آسپاس د خپل غریبانو خیال وساتي نو الله بس تاسو خیال بزنس فورم ډیر زیاته شکریا ادا کوم خصوصي طور پر عبدالولي ترابي صاحب اکل خان دوی هر کال دغه پروګرام مینج کوي غریبانان راغواړي حقدار راغواړي او هغه خپل حق ورکوي او نو دا ټول تاجرانو تم دا میسج دغه شانتي عملی اقداماتو کې تاسو اکټیو شئ او د غریبانو خپل د کاروبار نه خپل پیسو نه د خیره او باسه د زکات صدقات ورکوي د مال نم صفاشي او ان شاء الله مزید به پکې الله برکت چې الله دې د دوی ژوند کې برکت واچي او الله دې دوی ته مزید وسور کې چې داسې ښه کارونه کې پیش شي